بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله مولانا العظيم. محترم تاسو څنګه چې مخکې د موږ خبرې اورېدلې دي د الله تعالی د نومونو په باره کې، نن د جمعې ورځ ده. نن هم د الله تعالی دغه درې اسماء او درې نومونه دي، اسماء حسنونه. اولنی نوم د الله تعالی چې کوم البارئ دی، او دویم نوم د الله تعالی المصور، او دریم الغفار دی. د البارئ معنی ده چې هغه سا اچونکې ذات دی، او بے نقشې بے نمونی پیدا کوونکې ذات دی. او المصور معنی تصویر او شکل جوړونکې ذات الله تعالی دی. او الغفار یو معنی درگذر کوونکې، او دویم معنی پرده پوشی کوونکې، یعنی انسان گناہونه کوي او الله په پردې اچي، داسې ذات ته الله تعالی الغفار معنی. بل ځای کې تفسیر کې راغلی چې الغفار قیامت کې به الله تعالی انسانان نه وغواړي او هغوی ته الله تعالی ګناهونه دغه کوي، لیکن بعضې ګناهونو باندې به الله تعالی هغه پردې واچوي. نو غفر نه غفار ډیر پرده پوشی کوونکې، پرده اچونکې ذات. دا اولنی نوم د الله تعالی چې کوم ما وی البارئ، دا نوم چې کومې زنانه هغه شنډه وي او بانچ وي، نو هغه زنانه چې ورځې روجې ونیسي او افطاري او روژه ماتې هغه په اوبو سره وکړي. د افطارۍ نه بعد 21 پیري البارئ المصور، یا بارئ یا مصور جل جلاله 21 پیری دا وای، 21 پیری الله تعالی وای نارینه اولاد ورکړي. دا د پاره دا ډیر مفید دی دا نوم د الله تعالی. دغه دویم نوم د الله تعالی المصور، یا مصور یا مصور، چې څوک کومه زنانه چې هغې سره اړو اولاد نه، نو دغه زنانه چې دا ورځې روجې ونیسي او یو ګیلاس اوبه روزانه، دغه درې نومونه د الله تعالی هغه 21 پیرې ووایي. او دغه 21 پیرې چې هغه ووایي د هغې نه پس په ګیلاس اوبو باندې هغه دم واچوي او شوف وکړي، او د هغې اوبو سره دا روژه ماتې وکړي، الله تعالی وایي انشاءالله تعالی ډېر زر اولاد ورکړي. هغه درې نومونه د الله تعالی دا دی، یا خالق یا بارئ یا مصور جل جلاله. نو چې دا وظیفه څوک کوي الله تعالی والا اولاد ورکړي، چا اړو سره اولاد دی. دغه دریم نوم د الله تعالی الغفار دی. نو یا غفارو یا غفارو دا وظیفه څوک چې جمعې په ورځ چې دی د جمعې مونځ ادا کړي او جمعې مونځ نه پس دی 100 پیرې یا غفارو یا غفارو جل جلاله دا وظیفه وکړي، نو الله تعالی به دای کس ته مغفرت آثار د بخښنې آثار هغه الله تعالی ښکاره کړي. دویمه وظیفه دی کې دا ده چې څوک روزانه د مازدیګر مونځ نه پس یا غفار اغفر لی یا غفار اغفر لی یا غفار اغفر لی، دا وظیفه څوک ځان له کوي روزانه د مازدیګر مونځ نه بعد، نو الله تعالی به دی د پای ډلې د بخښلې شوو خلکو کې واچوي، او هغې کې به الله تعالی دې شمیر کړي چې څوک روزانه د مازدیګر مونځ نه پس دا وظیفه کوي. نو پکار موږ تاسو له دا چې د دې وظایفو او د دې ذکر د دې اهتمام کوو. ځکه حدیث کې راغلی چې د عذاب کور نه ډېر زیات خلاصونکی شی چې دی هغه ذکر الله دی، د الله ذکر دی. دا تمام څیزونه د الله تعالی ذکر کوي، موږ انسانان په هغې باندې نه پوهېږو. الله تعالی موږ ته ذکر کولو توفیق راکړي، او دا خبرې چې څوک د موږ اوري، څوک په عمل کې راولي، څوک نورو ته نقل کوي، ټول الله جزای خیر ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.